بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ورتوا اے پیغمبرا هو الله احد دا الله یو دی. الله رب العزت چې خپل تعریف کوي دام به اور په اول آیت کې چې الله رب العزت خپل ذات ذکر کوي توحید فی ذات چې یو دی. په دویم آیت کې چې ثبوتی صفاتونه ذکر کوي چې الله له خخ صفاتونه شته دي. نو دریم او څلورم آیت کې الله رب العزت صفات سلبیه ذکر کوي چې الله د غلطو صفاتونه پاک دی. دا د سورۃ لنډه خلاصه ده. دارنګي الله رب العزت دا سورۃ راولې وو د خلقو ته زما چې د معرفت وکام. قل هو الله احد قل ورته هوا اے پیغمبران هوا د کم الله ته پوښي تاسو کړو احد غيو دې. ځنی وای دا ضمیر راځي دی غیتا، ځنی وای دا ضمیر شان والا دی، ضمیر شان دی کنه. نو د دین وروسته چې کما کلمه او جمله راځي نو هم لوی مرتبه والای. قل ورته هوا هو الله خبر دادا الله احد الله یو دی. دا ورته بیان کا الله یو دی. دام به ورا دا یواله هم د الله رب العزت یو لوی کمال دی، یو لوی احسان دی. ولې د ډیرو خوشاله ول ګرانی او د یو خوشاله ول آسان دی. نو الله وی ز یو ایمان زما خوشاله ول آسان دی. که خدایان ډیر نو یو به یو سویلې بل بل سویلې. نو الله رب العزت وی ز یو ایمان د یو خوشاله ول آسان دی. نصر المرجان کې شیخ صاحب دا ذکر کړی دی یو الله دې نو د یو چې دې خوشاله ول آسان. الله احد یو دې څنګه یو دې په تدبیر کې یو دې مدبر ځان له الله دې په فیصله کې یو دې فیصله ځان له الله کوي. دارنګي په ضررونو راوستلو کې یو دې تکلیفونه راولي دغه یو الله. دارنګي فائدې ورکولو کې هم دغه الله یو دی. اولاد ورکولو کې دغه الله یو دی. اولاد اخیستلو کې دغه الله یو دی. ضررونه لري کولو کې دغه الله یو دی. ذلت ورکولو کې دغه الله یو دی. دارنګي عزت ورکولو کې دغه الله یو دی. ورته وایا الله احد الله کې یو ذات دی. الله یو ذات دی. الله وګوره دا د الله ذاتی نوم دی الله. منګ خپل خلق له نمونه ګدو چاله زید کیدو چاله عمر کیدو چاله زاهد کیدو چاله جاوید کیدو په دې باندې هغه سړی پیژندل کیږي. د الله ذاتی نوم چې دی دا الله دی. صفاتونه خود الله بشمار دی. رحمان دی، رحیم دی، کریم دی، غفور دی، قدیر دی، قهار دی، جبار دی، حلیم دی، صبور دی، شکور دی. وګوره دې صفاتونو ته چې ته سوچ کې رحمان دی نو دې نه صرف دا معلومیږي چې رحمتونه الله کوي. کته شکور ته سوچ وکې نو د دې نه دا معلومیږي چې قدردان او قبلون کې الله دی. کته سوچ وکې په عزیز کې نو دا معلومیږي چې غالب الله دی او زورور. کته حکیم په صفت کې سوچ وکې نو دا معلومیږي چې حکمت والا الله دی. خدا سی صفت چې دی یو صفت ذکر کی ټول د الله رب العزت خدای پاغه کې نه را بنديږي. نو الله رب العزت د پاره الله ذاتی نوم دی. دا ټول صفات په دې لفظ الله کې راجم دي. دا لفظ الله داسې یو خاصیت لري. الله الله غزاد دی چې جمع کوونکې د ټولو خسته صفاتونو دي. ټول خسته صفاتونه دغه الله په ذات کې راجم دي. دا لفظ الله چې د په قران کې د 900 کرته نمزه راغلي دی الله لفظ. قل هو الله احد ورته وایي چې الله یک یو دی. قل هو دا هو ضمیر چې دا مبتدا ده. الله خبر اول دی، احد خبر ثانی دی. تاسو چې د کوم الله ته پوښ کړو هغه الله یک یو دی. دا الله یو دی. صفاتونه ولا بشمار دي. قرآن کریم کی سورہ لقمان کی الله رب العزت ذکر کئی، سورہ انبیاء کی ذکر کئی. کد دنیا ټول سمندر ټول اوبه ټول دریابونه دا چې دې صحیح شي
او د دنیا ټولې ونې ټول چې دی پاړونه او ټول لرګي چې دی ټول چیجکی چې دی ټولې ماچسې او ټول تیلي دا قلمونه شي او بیا چې دی د الله رب العزت بړایي لیکل شروع شي د الله صفتونه لیکل شروع شي د الله مهربانۍ لیکل شروع شي نو دغه ټول دریابونه چې صحیح جوړ شوي دي دغه به وچ شي خو د الله صفتونه نه ختمیږي داسې الله یو دی داسې ذات دی الله دارنګې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د دوانه په کشتۍ کې سواره دي دی کی چې د مرغۍ اغا دی کشتۍ نه کوزه شوله او په دې دریاب کې د خپل ججوره چې د لمده کړه کشتۍ خاطراله او د ججوره لمده کړه خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی ګوره دی مرغۍ خو چې د خپل ججوره دا مخو کې چې دا لمده کړه په دې دریاب کې خدا سمره لنواله چې د مخو کې تر ورسېدو د اوبو نه دومره علم صرف د مخلوقاتو دی دا سمندرونو په شان علم د الله دی د مخلوق بس دغه علم مخلوقات چې دی د دې مجهولات سوا دي د معلوماتو نه علم یې ډېر کم دی او د ډېرو شیونو نه دی خبر نه دی الله په هر څه باندې خبردار دی داسې الله دی قل هو الله احد قل ورتوایا دا الله کی یو ذات دی ردیو کو په دهریو باندې ځکه دهرین چې د الله رب العزت وجود نه مني وای دا ارز په خپل پیدا دي دا نظام چلی او دا د دې څوک خالق نشته دی ردی پاغي باندې وکنا نه الله احد د دې ټول نظام چلونکي خو یو لوی سپر طاقت شته دی الله احد آغا اللہ کی یو ذات دے داسی ذات دے چی پوبو باندے بادشاہی چلی گی پوبو دنیا کے دچا بادشاہی ورے نہ چلی گی خان پوبو باندے بادشاہی دچا نہ چلی گی اللہ داسی ذات دے چی پوبو بادشاہی چلی گی افغانستان کی چی دے سکسانو والی سے بلورا لگنا والی چی دے داغی مشری گورنر حیثیت لری باغی کی اغیل لاړم ول مون خو د سین په غاړه باندې اوسېږو خو د دې سین نه مونږ ته خطر ده زمون کورونه اوس ډېر جوړ دي نو مونږ له چې د څه بند جوړ کړه چې د دې نه په امان کې شو هغه ورته وایي ستاسو خبره خو ټیک ده خو پرون نه بل پرون چې د سین راغلی زما خواله او ما ته ویلې چې د خلکو ته وایه چې کډې د دې ځای نه وکړي ورې اوبه چې دی دا خپل ځای نه پرېږدي په اوبو باندې چې دی د چا طاقت او قوت نہ چلے گی خدا اللہ دا سی ذات دے چاہا سپر پاور دے سپر طاقت والا دے پوبو باندیم حکومت چلے گی اورا موسیٰ علیہ السلام و قوم ورسر دے بنی اسرائیل پا دریاب باندی پوری وزینو اللہ و تا دریاب ودر واللارے جوڑی کڑی او چکلے دشمن را گڑی گی نو اغت بیت دریاب را پری خود اغی پکی حلاک کو دا سی اللہ دے دا اللہ دا سی او ذات دے مفسرین ذکر کوي علماء کرام چې دا لفظ الله دسی یو ذات دی چې کله ته دا د خلې نه راوباسي نو زړه په دې باندې مطمئن کیږي په دې باندې روح خوشاليږي بس دا ذات د الله دی قل ورته وایا الله احد الله کی یو ذات دی الله الصمد دا الله به حاجت دی به نیاز دی تاسو چې د کوم الله ته پوس کړو هغه الله ځنې وایي دا د احد لپاره تفسیر دی کنه هغه الله داسې دی چې چاته ضرورت هم نشته دی چاته محتاج هم نه دی بالکل بے حاجت دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي یسمد الیہ الناس فی الحوائج الله صمد غزاد ته لیکي چې خلک هغه ته په تکلیفونو او مصیبتونو کې متوجه کیږي نو دا ذات صمد دی زنی مفسرین ذکر کوي د صمد مطلب دا دی لا یاکل ولا یشرب صمد غزاد دی چې خوراک او اسکاک نه کوي ولې چې سو خوراک او اسکاک کوي نو هغه خدای نشي کېدی ځکه د عیسایانو دا عقیده وان چې مریم رضی الله تعالی عنها او عیسی علیه السلام دا چې د خدایان دي دیم له الله رب العزت چې دی الله سره شریک دی په خدای کې
الله رب العزت دیر لن جواب ورکو کانا یاکلان طعام د دوانه خو روټي خوري او څوک چې خوراک کوي نو هغه ته ضرورت د حاجت پیخیږي هغه چې د تقاضي حاجت به ول راځي او چاته چې د تقاضي حاجت راځي نو هغه خدای نشي کېدی الله صمد داسي الله دې چې له خوراک ته ضرورت شته داسي الله دې نسکاک ته ضرورت شته داسي الله دې چې نه پاغه باندې بیماری راځي نه پاغه باندې چې څه کمزوري راځي داسي ذات دې الله الصمد الله بنیاز دې یا ځنی وې صمد هغه ذات ته ویل کېږي چې داغه په هر چا باندې حکومت چلےږي داسي ذات الله دې قدرت داغه مکمل دی ځنی وې صمد ذات هغه دې چې پاغه باندې فنا ناراضي ولی کل شیء هالک الا وجهه هر څه به هلاک شي خدا الله ذات او د الله مخ به پاتې کیږي صمد ذات هغه دې چې پاغه باندې فنای ناراضي الله الصمد الله به حاجت دې به نیاز دې چاته ضرورت نه پیخیږي لم یلد ناد دغه الله نسوک پیدا دی ولم یولد ندا الله د چانه پیدا دی ګور پوره تعریف معرفت الله رب العزت کوي خپل دا ولی الله الصمد الله چې دې بنیاز دې به حاجت دې رد کو په مشبهه او معطله باندې هغه د الله صفات نه مانی نو پاغي باندې رد وشونه د الله صفات شته خالق الله دې مالک الله دې شرون راوستون کې ذات چې دې الله دې نفم الله ور کوي دا الله دا ذات دې چې د چانه پیدا نه دې دا الله د چانه پیدا نه دې ولید مشرکین دا عقیدوان چې ملائک بنات الله دي او دا جنات چې دې دا د الله زامن دي نعوذ بالله فرشتو ته د الله نونه ویلې پیرانو ته د الله زامن ویل رد کوي الله رب العزت چې الله رب العزت بچی نشته دي د الله رب العزت چې دي زامن نشته دي وسی نشته دي کړه وسی نشته دي ولم یولد من الله د چانه پیدا دي نی پلار شته دي نی نکشته دي نی نیاشته دي نی تروړې نشته دي خاندان چې دا کم انسانانو کې روان دی او جاری دی الله د دې ټول هر څه نه پاک دی الله د دې شی نه پاک دی لم یلد دا الله نه څوک پیدا نه دي دا الله داسې ذات دی او مشرکین چې دي دا غي خو داسې عقیده نه و چې حقيقي دا د الله بچی دي خدا غي دا عقیده وا چې دا د الله نازولې دي ابناء الله عیسایانو بمول کنا وقالت النصارى نحن ابناء الله واحباؤه عیسایانو بمول من د الله زامنی يهود بمول من د الله زامن او من د الله محبوبانی خدا په دې معنی باندې چې موږ د الله نازولې موږ دې ته پښتو کې چې دا هغه خلک مجبور کیږي یعنی نازولې دا خبره نه ورځي کنه نو چې نه ورځي نو به خو په خپل کار کې هغه زیته نشي رسیدلی الله رب العزت چې دې نازولې هغه نه دی نیولې الله رب العزت د پاره هیڅ څوک نازولې نشته دا څوک د الله د پاره نشتا چې الله دا غینه مجبور شي او به چې د الله کار خپل سر ته ونرسي نه الله د پاره داسې نازولي حتی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی سرور کائنات دی خو به د الله نازولې نه دی ولې د نازولې نه خلک مجبور کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به الله ته فریاد کوي او نبی علیہ السلام خود الله نه دا غوښتمو چې الله زما امت تقسیم او ډلې کوم به مت الله ویلی او چې ستا په امت کې به ډلې جوړيږي یو ډله به صرف په حق باندې چې هغه ستا په طریقه باندې او د صحابه په طریقه باندې رواني لم یلد نسوک د الله نه پیدا دي ولم یولد د دې جواب الله کړو بار بار قران کې کوي وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه دي مشرکین وبل الله نایبان نیولې دي الله نازولې نیولې دي
الله ورته جواب کوي پنځه جوابونه سبحانه توبه توبه الله پاک دې د نازولنا بل له ما فی السماوات والارض د نازولي ضرورت خو باغ چاته چې څوک هر ځای ته په خپل نشي رسیدلی دا الله له اسمانونو او ځمکې دي دارنګې د نازولي ضرورت خو باغ چاته چې هغه ته چې خلک فرمانبردار نه خلک هغه ته عاجزي کوونکي نه الله وایي کل له قانتون دا ټول ماته عاجز دي دارنګې څلورم جواب کوي بدیع السماوات والارض الله نایبان لري نیولي ځکه حاجت ورته نشته دی وګوره د اسمانونو ته وګوره ناشنا اسمانونه پیدا کړي دي دغه ذات چاته محتاج نه دی چې دومره لوی اسمانونه په خپل قدرت پیدا کولی شي نو دومره لوی نظام هم په خپله چلولی شي پنځم جواب کوي فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون د نازولی او د نائب ضرورت خو به هغه چاته چې هغه په خپله ټولو کارونو ته نشي رسېدلی دغه الله خو چې د یو کار اراده وکړي نو هغه موجود شي دغه الله چاته محتاجه نه دی داسې ذات دی نو نایبان دغه الله نه دي نیولي نه حقیقي بچي شته دی نه نایبان شته دی نه نازولی شته دی ولم یولد او نه دغه الله د چا نه پیدا دی دغه الله هم د چا نه پیدا نه دی د هغه پلار هم نشته دی ځینې خلکو به دا هغه سوال ذهن ته راتلو د مشرکینو کېدای شي بچي نشته خو زه پلار وي الله رب العزت چې د اقدام ذکر کړه د پلار نه مطلب دا چې په هغه باندې د پاسه حاکم هم څوک نشته دی چې هغه د چا نه مجبوره شي چې دا فیصله داسې کول غواړي نه په الله باندې د پاسه داسې څوک هم نشته دی الله رب العزت د چا نه مجبوره کېږي نه بریلیانو یو کتاب کې لیکلي دي د هغوی د عقیده چې دی چې وګورئ د مکې د مشرکانو نوم سیوا ده هغه یو کتاب کې لیکلي دي د شیخ عبدالقادر جیلانی په باره کې رحمت الله علیه لوی بزرګ تیر شوی دی وایي دا چې دی غوث اعظم دی غوث الثقلین دی دا په ویلو باندې دا نوم ګورې اسان دی خو معنی ته چې سوچو کې غوث اعظم د ټولو نه لوی مددګار مطلب د الله نه اوچت دی دا د بریلیانو عقیده ده او دارنګې غوث الثقلین ثقلین انسانان او پیران د دیو مددگار چې دی شیخ عبدالقادر جیلانی دی دا د هغې عقیده ده او دارنګې دا هم پکې وایي چې د 200 کالو غرقه بیړۍ چې دی هغه د ازاده کړې او د خلاصه کړې ده 12 کاله شوي دی او بیړۍ چې دی د سمندر نه راویستله خلک ټول د په قدرت باندې ژوند دي دا چې دی د الله نه بره هغه چې دی مرتبه ورکول شو هغه دارنګ ځنې پکې دام وایي دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ته څه وایي دستگیر مطلب وایي الله رب العزت نعوذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله الله رب العزت شیخ عبدالقادر جیلانی دا دواړه روان دي او په لاره باندې ځي نو نعوذ بالله الله رب العزت وښویدو راولوېدو شیخ عبدالقادر جیلانی ول الله سور کړو او راوچتې کړو وایي د هغې نه بعد ورته الله وویل چې ته دستګیرې دا عقیده ده ګوره د الله نه ولې اوچته مرتبه ورکوي دارنګې ګوران ځینې خلک دی په دغو کې هغوی وایي د اولیا د الله نه اوچتوي د الله سې برابرۍ او ځینې پکې اوچت کړي ځینې پکې داسې وایي چې شمس التبریز بابا چې دی وایي دا ملتان ته راغلی او د ملتان والاو نه سوال وکړو چې ما له خوراک راکړئ هغوی انکار وکړو وایي هغه چې دی د انور ته اشاره وکړه او د انور یې راښکته کړو په لاس کې او بیا بې ځان له پخلی م وکړو او بیا ویلې چې د خلکو زما څه ظلم وکړو نو ته په دې باندې له ښکته اوسېږه وایي ځکه په ملتان کې ګرمي ډېره وي دا عقیدې دی د خلکو الله رب العزت خو وایي وسخر الشمس والقمر تابع کړي الله نور اوس په امید او دا وایي نا شمس التبریز بابا تابع کړي دي دارنګې داسې هم پکې شته دی قلندر بابا دا باباګان ټول ښه تېر شوي دي دا د الله اولیاو خلکو په دې باندې غلط رواجونه شروع کړه دا شیخ بابا چې دلته دی دا خو د الله ولي تېر شوي دا ټول اولیا دي
دارنګ ځنې پکې وای قلندر بابا وای بحر هند چې دی چې هغه کله ډېرې غټې غټې چپې شروع کړې وای قلندر بابا چې دی ورته ویل سم شو خپل کچکول کې را بند کو چپې ولې داسې اوچتې اوچتې وې دارنګ ځنې به وای پلانکې بابا چې دی اخو النساء هغه بابا چې دی وای هغه به ماران راونیول او هغې نه به چې دی کټ ځان له جوړ کو په خپله به هم پې څملاستو مونږ خو کټ چې دی په لنګه باندې بڼو که نه او په دې پټو باندې لنګې ورته ولګو پټې ورته ولګو پړو باندې وایي هغه به چې دی ماران راجمع کو په دې باندې به کټ وبڼو په خپله به هم پې څملاستو خپلو مریدینو ته به مې ویل چې دې باندې څملئ داسې عجیبه خر نبی علیه السلام وایي ماران او لړمانان مړه کړي او دې پې د پاسه څملي هغې څه قوت دی که نه هغې ته څه نه شي ویلی دا د دې عقیده ده که نبي علیه الصلاة والسلام یې په مانځه کې چې چلی دی نبي علیه السلام هم ورته خیرې کړي دي لعن الله الاقرب لا تدع مصلیا ولا نبیا الله دې په لړم باندې لعنت وکړي نه پیغمبر پرېږدي او نه مونځ کوونکی پرېږدي او دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب هم دی چې لړم دې ولیده او مخامخ درته او خواته دې پیزار پراته دي نو هغه په مانځه کې مړ کولی شي خو چې د قبلې نه دې مخ نه ګرځي او خپل بدن د قبلې نه ګرځي او خبرې ونه کړي مړی که مونځ هم دې نه ماتېږي داسې نه چې تا چیچي او ته ورته ګورې چې نه مونځ کومه دا وژنه به داسې حالت کې وي نو دی چې دی وایي په دې به څملاستل ځینې وایي پلانکې بابا چې دی هغه 12 کاله په ګرمه تبۍ باندې ولاړو په ګرمه تبۍ څه کول مونځ یې نه کولو خوراک ضرورت ته نه راتللو نور ضرورت یې نه بس په دغه تبۍ ولاړو بس هغې وایي د دې اختیار چلیږي که نه نه هغې ته د خوراک ضرورت شته نه ورته د څښاک شته دی او هغه خو مطلب دا دی خدای صفتونه هغې له ورکړي دي الله رب العزت وایي لم یلد نه دغه الله نه څوک پیدا دي ولم یولد او نه دغه الله د چا نه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نه د دغه الله سره څوک برابر شته دی برابر یې نشته نه د الله بیبي شته دی نه د الله اولاد شته دی نه د الله چې دی برا نسب شته دی نه لاندې نسب شته دی نه د الله سره څوک برابر شته دی دغه الله یو دی تاسو چې د کوم الله تپوس کړی د هغې تعریف دغه دی رالی قل هو الله احد دغه الله کې یو ذات دی بسم الله الرحمن